بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دا سورة الحجرات آیات 14 دی فارا 16 ده. نن پر دې بیان درته کوم دغه زموږ په موجوده دور کې 50 ملکونه دي. ټوله دعوا کوي چې موږ ایمان راوړی دی، لیکن دوی د هغه منافقانو نمونه ده کوم چې د نبي اسلام په دور کې وو. خبره پر دې درته کوم صرف د خولې په ویلو باندې مسلمان نشي جوړېدلی. تر څو وخته پورې چې تا د الله کتاب ته غاړه نه ایښې، غاړه داسې نه ایښل کېږي چې تا څه اورېدلی نه وي، په معنا سره په غور په سوچ سره تا اورېدلی نه وي. نن سبا چې په معاشره کې ګورې هغه برای نام مسلمانان چې دوی وایي موږ ایمان راوړی دی، د دوی غم ته وګوره، د دوی غمونه د اسلام په خلاف دي. و خوشحالي ته وګوره، ودو ته وګوره، د دوی ودونه د هندوانو په رقم دي. د دوی لمونځو ته وګوره، د دوی لمونځونه برای نام لمونځونه دي. د دوی و هر عمل ته وګوره د الله د کتاب په خلاف روان دي. که هر کې دا راواخه اول دا راواخه وایي زما پر الله ایمان دی، نو ستا پر الله څنګه ایمان دی؟ تا د الله حلالو حرامو ته د الله چې کوم شی وایي وکړه هغه ته کړی چې وایي مه کوه هغه مه کوه. الله د الله حکم دی منلی دی چې دا کتاب زده کړه، په دې ځان پوه کړه، په دې عمل وکړه تر بله پورې ورسو. آیات په دې قرآن کې په یو آیات پوهې، آیات په دغه لا اله الا الله باندې پوهې چې په دې کې کم تا ته امر کېږي چې وکړه او مه کوه، کم حلال دي کم حرام دي. آیات په د اذان باندې پوهېږې، ته په د لمانځه باندې پوهېږې، ته په د اوداسه باندې پوهېږې، په هېڅ نه یې پوه. هغه د نبی علیه السلام د وخت د منافقینو نمونې دي. زما ورونو ستی هر عمل د الله پر قرآن پیش کا. اول دا دی چې ته د الله کتاب ولني، ځکه د ایمان څه ته وایي. ستا پر اوبو ایمان دی چښې، ستا پر ډوډۍ ایمان دی دا خورې، ستا پر هوا باندې ایمان دی دا ځان تحصیلوې، ستا پر دې ایمان دی چې زه مزدوري نه وکړم ما له کوره شی نه راځي. نو دا ستا لمونځ د خولې ویل په خپل زړه کې نه به پوهېږې، په عقل کې په هغه باندې سوچ نه شې کړ زه د رب سره کومه وعده کوم. ای منافقه هوبهو د هغه د مکې هغه د مدینې او د منافقانو نمونې یاست. الله قرآن کې وایي چې کوم څه زه امر وکړم هغه راټینګ کړي، چې د کوم څه څخه زه تیرامنه کړم هغه مه کوئ. د هغه رقم چې او نبي علیه السلام صلی الله علیه وسلم کم امر کړی باید چې هغه موږ وکړو، چې نه یې کړی هغه باید نه وکړو، په هغه ځان پوه کړو. دا شپږ کلمې وایي په دې ځان پوه کړه. افسوس دا دی ستا هر عمل د کفر دی. اول دا د کفر دی چې ته وایې لا اله الا الله، ته برته وایې یا چاریار یا لالک هغه را رسېږه یا پلانی را رسېږه.
تاور چې لا اله الا الله نسته بل دا عبادت لایق دا عبادت دا او نظرونه شکرانه دا به الله د فار ورکه ته وغیر الله ته ورکه پر جارتو علاله تو لا اله الا الله الله لا اله الا هو الحي القيوم الله ژوندی دی دلته دی او نبی هم ژوندی کړی دی د نبی ما کې دلاره د ژوند او دا اقدام لري بعضی مشرکان چې د نبی اسلام سره د مدینه په قبر کې کور والا پیشي امبستری ورسره کې دا ما کې دلاره چې د نبی اسلام غټي بولی چې نه بولی ټول حلال دي دا پاک دي دا کوپر کې دا کوپر هم کې چې سړی مړ شوی رو راځي په ننوځي دا کوپر هم کې دا کوپر هم کې چې وای د شهدا او د انبیاء او بدنونو نه ختم کی دا کوپر هم کې پر نبی باندې ابترا کې چې نبی او تعویذګرو او چاشتون ورکول دا ته د ځانه غیر بی دینه بی مانه دا ته د ځانه غیر چې نبی اسلام خلق مریدان یول دا مریدان د تصوف کوپر دی دا د وحدت الوجود وحدت الشهود د حلول عقیدې دي دا د کوپر عقیدې دي دا ستا ختمونه دا ستا رواجونه د لمانځه بعد کې دا دعاګانې په اجتماع دا په مړي پسې ختمونه دا په مړي پسې ایلې کول دا اسقاطونه کول دا خلکو ته پیسې ورکول دا د الله د دین خلاف دي آیات کې څه وایي د نبي اسلام په دور کې قالت العرب وویل هغه سرایانو آمنا موږ ایمان لرو په خوله ایمان وو په زړه باندې تصدیق نه وو لکه د نن سبا په خوله هر شی وایي د الله قرآن شوی دا شوی چې زبردست وایي خو د دې تر حلق لاندې نه دي په زړه کې په هغه نه پوهېږي په دماغ کې نه پوهېږي نو قل ورته وایي پیغمبره لم تؤمنو تاسو ایمان نه دی راوړی ولکن دونه خبره ده قولو تاسو اسلمنا چې موږ اسلام راوړی ظاهري طور د خولې وینا ده په زړه مې تصدیق نشته په عمل باندې مې نه ثابت کړی لکه نن سبا پر قرآن ایمان دی خو تر قرآن هغه بې ایمانان ملایان مفتیان شیخ القرآن مناظر اسلام خوښ دي نو الله ورته وایي ولکن قولو لیکن وایاست اسلمنا موږ اسلام راوړی دی ولما تر اوسه پورې ولما يدخل الإيمان تروس پرې د دې په زړه نه دي داخل سوی په قلوبکم د پلون کې ایمان ولما يدخل الإيمان في قلوبكم تروس پرې داخل سوی نه دي تاسو په زړه کې ایمان سی په زړه کې ایمان هغه وخت راځي چې قرآن په غور وګوره په سوچ وګوره د الله قرآن تر نور کتابو حاکم وګڼي د الله د کتاب فیصله شراله بیا ټول مذهبونه شافعي و مالکي و انبلي و جعفري و شیعه سني پنځپیرتوب سلفیان دا ټول به غورځي وان تطیعوا الله که چیرته د الله خبره ومنه د الله کتاب مې زده کوي په هغه مې عمل وکړي ورسوله او د الله پیغمبر مې ومني لا یلتکم او کم بنه کې الله پاک من اعمالکم ستاسو د عملو شاندې شي کته د الله د قرآن په مطابق عمل وکړي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وکړي ان الله بشک الله چې غفور بخښونکی رحیم مهربان رزما ورونو خپل عمل د الله پر قرآن پیش کا د الله قرآن دې نه زیاده ثواب نشته چې ته دغه وایې په پیژنه دا قرآن پر تا لعنت وایي دا لمونځ پر تا لعنت وایي دا امنت بالله پر تا باندې لعنت دي دا شپږ کلمې چې تا دا پر تا لعنت دي دغه اذان دا اودسونه دا پر تا باندې لعنت دي خیال کو د الله قرآن سره غاړه ماړه د الله قرآن زده که په غور ووایه نن سبا د الله قرآن څوک نه مني د خپل ملا او د پیر د هغه د مني نو دا
كفر ذي الله كتاب بروتي لا ريب كتاب يتبع شك منه وما يجهد بآياتنا إلى الكافرون الله ما ذكران إنكارنا مگر آخر شاغا كافراني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله يشوف ما فنادسين كتاب سلقا كافر ذي وآخر دوانا أن الحمد لله رب العالمين.